तहकीकात को या बैनन दोनों कुछ तारीफ़ात पे को अक़साम बे बयान को अलग वजाहतुन और अहकाम बे बयान को बिया बे दर्रत तरीक़ा इंशाअल्लाह सवालों को शाज़ तवील की शाज़ वही सता शाज़ द शज़ यशुज़ोना पमाने द जुदा सरा दसा सर जुदा ओस द शज़ यशुज़ो पमाने द जुदा सर ची उदनशवी नशास द मुहद्दिसीन په نسبت په دریو معنو سره استعمالیږي یو د خلیلی رائے ده او یو رائے د حاکم ده او یو رائے د جمهور راغلی اصل کې دا اختلاف ته دی وجه نه راغلی دی چې یو راوی روایت کوي کنه نو نفسي روایت ول راوی ته راوی ویل کیږي الراوی څه راوی اوس دا راوی خو راوی دی مولا خو مولا دی د دویمه درجه مولا هم چې ټوپه پټکي په سر کې جمعات کې مولا دی او د دریمه درجه هم ته پټکي په سر کې جمعات کې مولا دی او یو هغه چې فارغ شي او خو مزیدار خسته درسیات وي عمران تاواسکا خو مزیدار درسیات وي او دا غینه پس فارغ شون یو راوی دی او یو راوی الثقه دی څه شي یو راوی دی یو راوی او راوی او ثقه کې څه فرق دی راوی عام شي راغلی د راوی او ثقه راوی ته ویل کېږي په دې چې تاسو نه پیژنئ نو څه کوي بیا یو روایت دی د راوی او یو مخالفت د ثقه د او ثق نه راغلی دی درې خبرې یاد ساتئ په تو برابر وا هغه پسې سړی راځي یو روایت دی د یو روایت راوی دی یو روایت راوی او ثقه دی او یو روایت و روایت تراوی او ثقه دي سره د مخالفت او سقنا سره د مخالفت او سقنا ستوي رستو خبرې کو سره د مخالفت او سقنا ستوي یو دار چې یو راوی روایت کی او هغه کې تفرد کی تفرد په معنا د دې سره خلک یو شان روایت کی دی بل شانو کی یو دار چې راوی او ثقه روایت کی یو دار چې راوی او ثقه دي خود د ثقوالي 60% دی او د دې 60% د راوی خلاف یو 90% والا راوی رولګي چې داغه څه قوالی 90% دی نو دا 60% والا راوی یو خبرو کی او دا 90% والا راوی بل خبرو کی یا 60% والا راوی یو خبرو کی او مقابله کې د 70% درې راویان دی هغه بل خبرو کی نو دیتا شاذ وي د کې درې مسلک راځي ښه یو مسلک تخلیلی دی بل مسلک ته حاکم دی او بل مسلک ته تعریف د امام شافعی دی و ټول په تعریف ته امام شافعی صاحب باندې روان د خلیلی رائده د خلیلی سوکته ګوره کله نا کله کتاب ډیر مشهور او مصنف کم مشهور د مصنف شهرت دون نه وي د کتاب شهرت دون نو د مصنف ته نسبت کله نا کله د کتاب کیږي لکه یو کتاب د ماشاته پروت اوسه تا ګوره ښه مونږ اسماعیلی صاحب المستخرج اسماعیلی صاحب المستخرج هغه اسماعیلی چې مستخرج کتابی لیکلی کله نا کله مونږ ویو خلیلی صاحب الارشاد سو دا ارشاد دی خلیلی حکم خلیلی صاحب الارشاد چې ارشاد نومي کتابی لیکلی دی نو دا خلیلی صاحب الارشاد دا ارشاد نومي کتاب چې هغه د علماء الحديث د طبقات بیان کوي دا هغه ارشاد مصنف هغه خلیلی د خلیلی را اداره کوم خلیلی صاحب الارشاد طاهر نشته د خلیلی را اداره چې نفس راوی رولګي او هغه روایت کوي نو د نفس راوی تفرد ته بمونږ شاذ ویو تفرد د نفس الراوی ته تفرد د رفت راوی سو مخالفت کی سوکنی خاص مخالفت کی سوکنی بس یو راوی دی هغه تفرد کنو دی ته موږ شاذ وی ټول حدیث د شاذ کړو د برانی د شاته پرتره د تم خولې بحر الزهار د شاته پروت سونو می روایت د تم ویلی نومم ځان سره لیکلو د ظالم زامنو اسی سيزونه یې بازار کنه په دوه مرز پس ما وی دا به تاسو د کال په اخره کې چرته د پوس کوم دا تیر ورځ د زیارت ورځ مې ته ویلو یا چهارشنبه پر چې بحر الزهار څه چې دی بازار د بازار ټول حدیث تفرد به پلا پکې لاړ ولی تفرد به پلا سره غلي تفرد راوي لیکل د خلیلی په نسبت باندې دا حدیث صحیحانه دی راغلی حال لري حدیث د حاکم را اداره تفرد راوی نه بلکې تفرد راوی او ثقه
چې ثقه راوي وي هغه تفرد وکړي نو دې ته شاذ وایي. موږ ویو نه زمونږ د جمهور په نسبت باندې د امام شافعي صاحب تعریف خوښ دی. د امام شافعي صاحب تعریف دا دی په اولو دوه مسلکو کې مخالفت ته اعتبار نه دی ورکړل شوی. دې نقطه باندې ځان پکې په اولو دوه مسلکو کې مخالفت ته جماعت ته اعتبار نه دی ورکړل شوی. شاذ دی ته وي چې تفرد راوي وي یا شاذ دی ته وي چې تفرد راوي ثقه وي. او په دې مسلک کې مخالفت ته اعتبار ورکړل شوی دی. مخالفت ته اعتبار دی ته وی راحته چې راوي ثقه دی خو مخالف ته اوثق نه چلیدلی دی. څه راوي ثقه دی خو مخالفه یې د اوثق نه کړې ده. نو کو راوي وي او ثقه وي او مخالف ته اوثق نه چلیده مخالفت یې د اوثق نه راوي دا به شاذ راغلی وي. په پوهېږې لکه یو راوي دی هغه بالفرض یو خبرو کې او 5 شپږ اته راویان دي او دنه قوي راویان دي بل خبرو کې نو د دې روایت ته موږ شاذ وي دا بل یا معروف دی او یا مشهور راغلی دی. ان شاء الله پیښ وي پیښ وي کنه علي خان استاد پیښ وي. دا تعریفونه معرفونه تیو باسه دا مسالک تینو باسه. شاذ دی ته وی چې یو راوی ثقه د یو اوثق مخالف یو روایت ذکر کی راوی ثقه راو لګید بیا دا په متن کې په شان راوی ثقه راو لګید په حدیث کې راغی چې جلسه رسول الله صلی الله علیه وسلم او اوثق راو لګید په حدیث کې راغی چې نه قام رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د جلسه شاذ دی او د ډیرو غنو کسانو راویانو د ثقه راویانو دا روایت دا معروف دی. اوس هم په پینې شوی لفظ علي خان استاد شاذ دی ته ویل کېږي چې یو راوي ثقه راو لګي او هغه یو حدیث ذکر کی او د جماعت مخالفي ذکر کی او د مخالف ولا کسان دنه اعلاوي مخالف کسان دنه اعلاوي اوس کوم مخالف کسان دنه ادناوي دا کم راوي چې د ثقوال رسیدلې د نوې ته مخالف دي تقریبا 30 40 60 کې ګرځي کنه بیا وته مونږ شاذ نه وي. شاذ وته مونږ علي وي چې ثقه مخالفت ته اوثق کې اوس کو چرته ثقه مخالفت د ادنا سره کې بیا به د روایت ته اعتبار وي او د ادنا له اعتبار نه وی راغلی یا په پوه شو کنه. او چې په دې پیښه چې د تشاذ ویل کی کنه دې کې درېوانه تعریفاتو کې اوس زموږ کوم تعریف مختار دی. آیا تعریف ته خلیلی مختار دی آیا تعریف ته حاکم مختار دی یا تعریف ته امام شافعي صاحب. زمونږ رائے د تعریف د امام شافعي صاحب سور متون چې چلیدلی دي کنه تاسو ګورئ ما تاسو له کتابونو حاشیه نه ګورم خو تاسو ګورئ چې تاسو دې کې شاذ کې د درې تعریفات کړي دي او کو نه دي کړي او چې دا درې تعریفات یې کړي دي نو بیا تعریف ته امام شافعي صاحب معتبر کړي دي په دې نورو د خلیلی او د ارشاد په تعریف باندې خو نه دی کړي نو خدا کو نه څه ضرورت نشته د حاشیه کې ټول علم نه د حاشیه نه خو علم موجود راغلی وي. بیا یو خبره یاد ساتئ شاذ خو دې ته ویل کېږي چې راوي ثقه راو لګي د اوثق خلاف لاړ شي کنه پیګه نو راوي ثقه د اوثق خلاف دوه خبرې کولی شي. کله نا کله به دخل اندازي په سند کې کوي او کله نا کله به دخل اندازي په متن کې کوي. سموي کله نا کله به دخل اندازي په سند کې کوي کله نا کله به دخل اندازي په متن کې کوي. دخل اندازي چې په سند کې نو کینو دې تشاذ په سند وای او دخل اندازي چې په متن کې کینو دې تشاذ په متن وای. الکه ته هم پکې نه ویلې دلې مخ کې چرته راغلی یا کمل مر راغلی دی دا ملمه وړه دا ورکه یقینو که چې نن مې پکې سر پولی دل د کم ځای ها نامو چې سوي په پیګي تکشان نو ګوره چې راوي سي قراو لګي د اوثق خلاف په سند کې دخل اندازي وکړه. زه ګوره لفظ د دخل اندازي به وروسته بیا لوی جنجال ته پروت که چرته راوي سي قراو لګي د سند کې دخل اندازي وکړه نو دې تشاذ په سند وای او راوي راو لګي د په متن کې دخل اندازي وکړه دې تشاذ په متن وای. دا لفظ دخل اندازي ما ول استعمال کا ځکه دا دخل اندازي په دوه قسمه اذا دخل اندازي و داسې دوه قسمو درې دوه قسمونو د لاندې قسمونه یا په سند کې زیاتی کوي یا په سند کې کمی کوي یا په سند کې تغییر کوي. سموي یا په سند کې زیاتی کوي زیاتی سره عام جمهور را لګیدلی سند د دې د نشورو شوی چې دلته راغلي دي نو د 200 کسانو نه نقل کړي د چې سند کو نشورې واچول د 200 کسانو په ځای باندې د 15 نقل کړي سند زیات چوکو کم شو زیات نو یا په سند کې زیاتی کې دام شذوذ په سند دی یا په سند کې کمی کوي کمی څه ته ویل کی دي ټول جمهور را لګیدلی دي اوثق کسان را لګیدلی دي سند نقل کړي د وو کسانو
او د 2 کسانو په منځ کې اتم او نهم او لسم مردن نه کنه. اوس پکې نو شو زیاتې وشو، نو کله په سند کې زیاتې وي، کله په سند کې کمی وي، او کله به تغییر او تبديل وي. تغییر او تبديل څه ته ویل کیږي؟ دا تغییر او تبديل په دوه قسمه لري. یا کل راوی په اعتبار د کل راوی سره بدلول. څنګه؟ زید را لګیدلې دي د عمر دا، عمر را لګیدلې دي د بکر نه، بکر را لګیدلې دي د خالد نه، خالد را لګیدلې دي د والد نه. زید عمر بکر خالد والد. بل سند چې شروع شو زید را لګیدلې دي د عمر دا، عمر را لګیدلې دي د بکر نه، بکر را لګیدلې دي د جعفر نه، جعفر را لګیدلې دي د والد نه. خالد ته په منځ کې نه ایستلې دی. په پوهیږي؟ نو دا تغییر او تبديل شو، بالکل د راوی ایستل. او کله نا کله د راوی ایستل بنوي، تقدیم او تاخير په اب او په ابن کې نه راشي. څنګه؟ زید را لګیدلې دي د بکر نه، بکر را لګیدلې دي د خالد نه، خالد را لګیدلې د احمد ابن علي نه. او چې چا شاس کړی دی هغه هم دغه شانته سند شروع کړی دی، خو د احمد ابن علي په ځای باندې علي ابن احمد ویل دی. یا په خبره پیګه کړه. دا ټول صورتونه د شذوذ دي. دا چې زه واپس زم نورم د تزوړولې شم، خو د خلندازي یعنی شذوذ په متن کې په یو څو قسمونو باندې راغی. یو داري چې په متن کې زیادت راشي، راوی پکې زیات شي. یا داري چې په متن کې کمی راشي، راوی پکې کم شي. یا داري چې کمی او زیاتې راشي خو نوم بدل کی. عام جمهور په وو کسانو سره نقل کی، د په وو کسانو سره نقل کی، خو د جمهور په سند کې نه یو کس نشته او د په سند کې شته نوم یې ولا بدل کی، یعنی د پکې نوم بدل کی. یا داري چې نه نوم یې اقاری خو غلطی د پلار نه زوی جوړي او د زوی نه پلار جوړي، یا نسبت کې فرق راشي. ستور خلک راولګي غزي کړو چې احمد ابن علي الکوفي او دی راولګي چې احمد ابن علي البغدادي. دا ټول شذونه په سند کې دخل اندازي او د سند دی دخل اندازه ته مونږ په خپل استنا کې شذوذ په سند وی. دا باب به د شان ځان سره باندې د شذوذ په سند نه پس بیا شذوذ په متن کې نه راغلي دي، او سونه چې شذوذ په متن کې په سند کې نه راغلي دي به انهم دغه شانتي شذوذ کله کله په متن کې راځي. څنګه؟ متن دی پوره نه وي بلکې کمی دی پکې راوس، متن دی پوره نه وي بلکې زیاتې دی پکې نه راوس. متن دی پوره وي ښه، خو قامه دی بدل که په جلسه او دا په دوه قسمه دي. تخریب ته په متن کې وکړو، یو دا چې معنی بدله شو، یو دا چې معنی بدله نه شوه. دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې اوهام التصحیفات ویو. څه ورته وایي؟ تصحیفات. تصحیف او تخریف کې فرق راغلی دی ښه. تخریف دې ته ویل کېږي چې قصدن یو شی بدل کې، او تصحیف دې ته ویل کېږي چې قصدن یې نه بدله بلکې اسې په خطا کې بدل کې. او چې په خطا کې بدل کې دا به په دوه قسمه یا به معنا بدلی یا به نه بدلی. عام حدیث راغلی دی قام جلسه رسول الله صلی الله علیه وسلم او تو قعده رسول الله صلی الله علیه وسلم، قعده په جلسه او جلسه په قعده کې نه بدل کو، هیڅ فرق نشته، الفاظو کې فرق راغی. او قعده کې په قامه بدل کو، قامه په جلسه بدل کو، بس بیا په حدیث کې نه فرق راغلی دی. د ټولو اشیاء ته لاندې خبره، د ټولو اشیاء ته چې په متن کې داسې یو زیادت وکړي ته دخل اندازي وکړي، که کمی وي که زیاتې وي، که معنن وي که لفظن وي، او د جمهور مخالفت راشي او راوي او ثقه راولګي دا دخل اندازي او زیاتې او کمی وکړي، دې ته شذوذ فی المتن ویل کېږي. پیږې اوس چې کله په دې پیښ نو لاندې بلګ راکوشي قاعده د تمام ښه قاعده په قاعدو کې دا ده شذوذ په سند مؤثر دی د شذوذ په متن د پاره، او شذوذ په متن مؤثر دی د شذوذ په سند د پاره. دا قاعده واخذ به ته په پښتو کې وي. الافغان استاد که چرته یو راوی راو لګید او په متن کې شذوذ راوسته، نو د دې د وجه چې یو راوی راو لګید په سند کې شذوذ راوسته، نو د دې د وجه نه په متن کې ګړبړ راځي. متن کې به ګړبړ نه مراد دا دی چې ضعف او قوت او دا به په تاریکیږي. ها خو یو سړی راو لګید او په سند په متن کې شذوذ راوسته، اگر چې شذوذ اصل کې صفت ته متن دی، دا نقطه یاد راته فهمئ. شذوذ اصل کې صفت ته متن دی، سند سره یې کار راغلی دی، خو ځکه چې تر راغی خو د متن شذوذ دا تاریکیږي نه د سند په شذوذ باندې. سند به ښه مزیدار ښایسته راغلی، همدغه وجه ده چې د تورع والا خلک، د ورع والا خلک، د تقوا والا خلک، دا کتاب راواله استاد احمد، د تورع او د ورع د والا خلک، هغوی لفظ په کتابونو کې فرعنا مې په وکړه، هغوی لفظ په کتابونو کې د صحیح الحدیث نه استعمالي، لفظ په کتابونو کې د صحیح الاسناد استعمالي. دا لاندې ګوره انس جانا صحیح الاسناد
صحيح الإسناد هذا وهذا إسناده صحيح وهذا إسناده صحيح داي إسناده صحيح إسناده صحيح إسناده صحيح إسناده زطول إسناده صحيح إسنادي صحيح دي إسناد د صحت ته وجه نه خو ټول حدیث صحیح نه شو کېدای شي چې اسنادي صحیح وي او حدیث کې علت وي کېدای شي چې اسنادي صحیح وي او په حدیث کې شذوذ وي پیګه کېدای شي چې اسنادي صحیح وي او په حدیث کې علت وي کېدای شي چې اسنادي صحیح وي او په حدیث کې نسوي شذوذ راغلي نو د سند د شذوذ د وجه نه با چې سند کې شذوذ راغلی خو د دې مثال داسې دی د آبادی چې کله کې او پرستونو کې فرق راغی خو آبادی کې بچت کې به فرق راځي کنه او دا خو نه چې چت کې فرق راغی نو ستنه کې فرق راغلی دی پیګه نو د شذوذ په سند د وجه نه با متن کې کله نه کله ګړبړېشن پیدا شي زګورا الفاظ استعمالوم خطرناک څه ګړبړېشن نه فارسی د نه اردو د نه انګلیش ته نه عربي د نه پښتو ده یعنی دا ګړبړېشن داسې لفظ دی چې د سند کې کله ګړبړېشن پیدا شو تغییر او تبديل نو دا به ګوري اثر په متن کې کوي ځکه چې سند د صحیح نو شنو متن د کوم طرف نه شي خدا دا چې ګوري په متن کې کوم ګړبړېشن پیدا شي نو یعنی دا هغه به مؤثر په سند کې نه وي اگر چې په نفسه د حدیث با ضعف تختی منډه به وخی خدا به په سند کې نه مؤثر نه وی راغلی په خبره باندې پیګل نو چې کله یو شذوذ په متن شو بل شذوذ په سند شو نو شذوذ په سند دا به قوی راغلی شذوذ په متن دا به مؤثر نه وي او شذوذ په سند دا به مؤثر په متن کې نه راغلی وي بیا مقابل لدی محفوظ دی څه شی محدثین دا الفاظ استعمالي ښه سوچ کا یو حدیث نقل کی حدثنا جعفر حدثنا بکر حدثنا فلان حدثنا فلان وهذا شاذ بیا به یو حدیث نقل کی حدثنا فلان حدثنا فلان وهذا هو المحفوظ زما په خبره پېښ د شاذ په مقابل کې نصر غلی محفوظ د شاذ په مقابل کې سری محفوظ او د شاذ په مقابل کې چې کله محفوظ شو کنه نو د دې شاذ سره یو بل مرګره دی هغه ته منکر وایي څه منکر څه ته وایي منکر الحدیث د حدیث نه چې انکار کوي نه لیټه سړیا د حدیث انکار نه دا انکار دا منکر د انکار نه دا منکر د نکارت نه دی څه شي دا منکر د انکار نه دا منکر د سره د نکارت څه ته ویل کیږي د یو راوی داسې روایت چې د بل چا سره نه وي صرف د سره راغلی دی ته څه ویل کیږي نکارت لکه نو چې یو راوی تاقتات مخته وختي مو چې یو راوی یو د سره یو بل چا سره نه وي نو شاذ او چې یو راوی یو د سره حدیث یو بل چا سره نه وي نو منکر نو ماته تو وایي چې شاذ او منکر په یو معنا سره استعماليږي او په جدا معنا سره نو دې کې درې مسلک دي یو مسلک دا دی چې شاذ به عینه منکر دی او منکر به عینه شاذ راغلی دی دا یو مسلک بل دا دی چې دا شاذ اسو حالن راغلی دی اسو حالن یعنی خراب درجه والا شاذ اسو حالن دي د منکر نه یعنی د منکر مرتبه په قوت کې د شاذ نه اعلی ده او شاذ اسو حالن دي د منکر نه او بل رائے دار چې نه منکر اسو حالن راغلی دی د شاذ نه زما په خبره پیږي منکر اسو حالن راغلی د سن د شاذ نه بیا په منکر او په شاذ کې یو فرق دام راغلی دی فرقونه عکسونه هم شوي دي ښه وایي شاذ دې ته ویل کېږي چې راوي قوي وي او منکر دې ته ویل کېږي چې راوي ضعیف وي عکس ښه او شاذ دې ته ویل کېږي چې راوي قوي وي ثقه وي او منکر دې ته ویل کېږي چې راوي ضعیف وي عکس شاذ دې ته ویل کېږي چې راوي ضعیف وي منکر دې ته ویل کېږي چې راوي ثقه راغلی وي قوي مو ثقه راغلی وي دا اختلاف چا دا البحر الزهر في البحر الزهر د سیوطي او قصیده د په قصیده باندې هم د سیوطي او شرح راغلی دا البحر الذي زهر وتویل کیږي په دې کې دا تفصيلات نقل کړي دي نو د شاذ او د منکر په منځ کې د بعض عالمان او رائے دا چې تساوی ده شاذ منکر دی او منکر شاذ دی او دا خپل رائے دا چې نه شاذ اسو حالن راغلی دی د منکر نه څه شاذ اسولی په شاذ کې نه اصل کې مخالفت راغلی دی او په منکر کې نه مخالفت نشته سموي په شاذ کې مخالفت راغلی دی او په منکر کې مخالفت نشته نو د شاذ مخالف محفوظ وي او د منکر مخالف چې کوم وي مشهور وي هذا هو المشهور خدا مشهور په معنا د هغه مشهور سره نه دا مشهور په معنا د مشهور علی السنه الناس
قیاس سره راغلی دی. اوس دا شذوذ شرط راغلی د محدثینو په نيز هم دا ډېر طویل مبحث سبا به کوم او دا شذوذ شرط راغلی د فقهاو په نيز هم سبا ورته ان شاء الله دا بحث کوم چې د محدثینو او د فقهاو په نيز باندې د بعض خلکو په نيز باندې شذوذ شرط نه د صحت الحديث لپاره او د عمومي فقهاو په نيز باندې شذوذ